بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درس په تعقیب خوږو او ګلالیو محصلینو نن ورځ درس موضوع چې دغه نفراټیک سینډروم په کلینیک باندې تفصیلا خبرې کوو. د نفراټیک سینډروم کلینیک د نظره د ناروغانو کې یو هغه اوزیما موجوده دی، ایډیما. اوزیما د دې ناروغانو د اوزیما همدا اسباب یې دا دي، مخکې م پاتوجنیز کړي چې اوزیما په کوم میخانیکیت رامنځته کېږي، په هغې م خبرې کړې وې. صرف وایي چې اوزیما وی چې دی په اپر لیمز او لوور لیمز، اکثرا په اطرافو کې چې اپر لیمز او بل په لوور لیمز. خو د اپر لیمز او لوور لیمز څخه علاوه اوزیما که چېرته ماشومان وی پې اخته وي، نو چلډرن کې که چېرته ماشوم په نفراټیک سینډروم باندې اخته وي، په ماشومانو کې اوزیما چې دی اکثرا په پیس یا مخ برخه کې، په پیس کې زیاتره په مخ کې، او په مخ کې بیا د سترګو شاوخوا یا پیری اوربیټل ایډیما. او د دې څخه علاوه په ماشومانو کې وایي په بطن کې د مایعاتو تجمع یعنی ابډومن کې د اسایټس په شکل، په ابډومن کې اسایټس په شکل موجود دو. او همدارنګه وایي په لویانو کې که هغه ښځینی که مردانۍ په نارینهو کې په سکروټوم کې، او که چېرته ښځینی په هغې کې ولوه برخه کې یا فرج په ناحیه کې هم کېدلی شي چې اوزیما رامنځته شي. د دې څخه علاوه په ناروغانو کې دغه د مایعاتو فرار د بایلیټرل هایدروتورکس په شکل هم رامنځته کېدی شي. بایلیټرل هایدروتورکس یا بایلیټرل پلورل افیوژن په شکل هم رامنځته کېدلی شي. د دې څخه علاوه دا مایعات چې په نفراټیک سینډروم کې موږ ویل د رګونو څخه فرار کوي، په پورتني اطرافو کې، ښکتني اطرافو کې، په ماشومانو کې په مخ برخه کې خصوصا فیری اوربیټل ایډیما یا ابډومن کې د اسایټس په شکل، په نارینهو کې سکروټوم کې، په ښځو کې په والو برخه کې یا د بایلیټرل فلورل افیوژن یا هایدروتورکس په شکل هم رامنځته کېدلی شي. بیا په کولمو کې یا انټسټینل اوزیما هم رامنځته کېږي په دې ماشومانو کې، ناروغانو کې انټسټینل ایډیما. په کولمو کې کنجیشن یا احتقان یا اوزیما هم رامنځته کېږي چې د دغې له کبله بیا ناروغانو ته به انورکسیا، ډایریا او اومیټینګ پیدا کېږي. د انټسټینل ایډیما له کبله انورکسیا، بې اشتهایي، اسهال او اومیټینګ دا رامنځته کېدلی شي. نو اوزیما په دغه شکلونو باندې تظاهر کوي. د دې څخه علاوه د ایډیما څخه علاوه دا ناروغان چې دی وي مالنیوټریشن یا سویتازې ته ځي. مالنیوټریشن مالنیوټریشن یا خوارځواکي یا سوتازې ته چې لاړ شي، دا یو د پروټین یوریا له کبله وي. پروټین یوریا له کبله، ځکه دوی په بدن کې چې کوم پروټین جوړیږي یا موجود وي هغه ضایع کېږي. بل چې کله مالنیوټریشن ته ځي، نو په دې ماشومانو کې د انفیکشن چانس هم زیاتېږي، یا دې ناروغانو کې فریکوینټ یا ریکرنټ انفیکشن ته مساعد کېږي. فریکوینټ انفیکشن یعنی بار بار انتان اخلي دا ماشومان یا دا لویان که په دې نفراټیک سینډروم باندې اخته وي. بل د دې ناروغۍ کې دریم چې دی هغه د انډرلاین کاز سیمټم دی. انډرلاین کاز سیمټم داسې مثلا که چېرته درېیمې نښې چې دي هغه د انډرلاین کاز نښې دي.
underlying cause یعنی دا معنا چې د نفراټیک سینډروم هغه د اسبابو نښې به په ناروغانو کې موجود دي. لکه مثلا که چېرته ناروغ ډیابیټس ملایټس باندې اخته او ډیابیټس له کبله ډیابیټیک نفروپاتي دې ته پیدا شوي او د دغه ډیابیټیک نفروپاتي په دې کې د پروټینوریا یا نفراټیک سینډروم د رامنځته کېدو لامل شي. نو په ناروغانو کې به د ډیابیټس ملایټس نورې نښې هم موجود وي. لکه مثلا که چېرته د ناروغۍ سبب ډیابیټس ملایټس وي نو په ناروغانو کې د ډیابیټیک نفروپاتي څخه علاوه ډیابیټیک ریټینوپاتي به هم موجوده. ډیابیټیک ریټینوپاتي د دې نښې پکې یا دغه شانتې ډیابیټیک نیوراپاتي د دې نښې به پکې موجود وي. نیوراپاتي یعنی که چېرته د نفراټیک سینډروم هغه دریم نښې چې دی هغه د ثانوي سبب یا د انډرلاین کاز نښې به په دې کې ناروغانو کې موجود وي. لکه مثلا که چېرته د نفراټیک سینډروم سبب ډیابیټس علاوه ECD سیستمیک لوپس ارټیماټوزس وي نو د سیستمیک لوپس ارټیماټوزس عمده نښه چې عبارت له بټرفلای رش څخه دی دا به په ناروغانو کې موجود وي. بټرفلای رش یعنی دا موږ ته د انډرلاین کاز د سیمټم دې ته متوجه کوي. که چېرته یو ناروغ په ډیابیټس باندې اخته او دا راځي نو دې لپاره پکار دی چې موږ د پروټینوریا لپاره ورته پلټنه وکړو. یا یو ناروغ بټرفلای رش لري نو موږ باید ووایو چې دا سیستمیک لوپس ارټیماټوزس باندې اخته دی نو باید د نفراټیک سینډروم لپاره هم پلټنه وکړو چې آیا په ناروغانو کې د ناروغ کې نفراټیک سینډروم خو نه دی ورکړی. دې لپاره باید پلټنه وکړو. بل په دې کې هایپر کواګولیبل سټیټ چې رامنځته کېږي په نفراټیک سینډروم کې د هغې له کبله به په ناروغانو کې کوم نښې یا کومې ستونزې یا کوم اختلالات رامنځته شي په دې باندې خبرې کوو. هایپر کواګولیبل سټیټ د هایپر کواګولیبل سټیټ له کبله دې له کبله وایي ناروغان چې دی یو ترمبوزس او امبولی ته مساعد وي. لکه مثلا ترمبوزس ته او امبولی دې ته ناروغان مساعد کېږي. لکه مثلا رینل وین ترمبوزس یا پیریفرل آرټیریل اینډ وینوس ترمبوزس دا پکې رامنځته کېدلی شي. کو آرټیریلي او کو وینوس وي. آرټیریل پیریفرل آرټیریل اینډ وینوس ترمبوزس ته مساعد کېدلی شي. بل امبولی لکه مثلا پلمونري امبولیزم نو د هایپر کواګولیبل سټیټ له کبله په ناروغانو کې دغه ستونزې یا دغه اختلالات رامنځته کېدلی شي. بل راځو دې ناروغانو کې فریکوینټ انفیکشن چانس هم زیات وي. فریکوینټ انفیکشن نو د فریکوینټ انفیکشن نښې به پکې موجود وي. او بل دا چې که چېرته موږ یو شخص یا یو ناروغ چې دی هغه په هغې باندې د نفراټیک سینډروم تشخیص کړو نو باید د انفیکشن لپاره هم یو دوا ورسره یوځای کړو یا د انفیکشن لپاره کوم که چېرته ناروغ ته چې دې کې تا ته که چېرته د انفیکشن نښې نښانې پیدا کېږي نو باید انټیبیوټیک یا د انفیکشن ضد دواګانې باید استعمال کړي. نو بل دا چې په ناروغانو کې فریکوینټ انفیکشن چانس هم زیات دی. ریکرنټ انفیکشن فریکوینټ انفیکشن هغه موږ مخکې ویلې چې مختلف اسباب دي. لکه مثلا په دې ناروغانو کې هایپو ګاما ګلوبینیمیا یا خصوصا IgG انټي باډي د IgG انټي باډي د کموالي له کبله IgG انټي باډي د کموالي له کبله دا ناروغان هغه انفیکشن ته مساعد دي چې بار انفیکشن واخلي. بل راځو نفراټیک سینډروم ناروغانو ته چې کوم معاینات کېږي یا انویسټیګیشن کېږي دې باندې خبرې کوو.
معاینات د ناروغانو ته انویسټیګیشن چې دی انویسټیګیشن د ناروغانو ته یو دا چې یورین اگزام یا یورین انالایزز یورین اگزام کوو یورین اگزام دې لپاره کوو چې په ناروغانو کې پروټین یوریا تثبیت کړو پروټین یوریا لپاره چې پروټین یوریا لري که نه لري بل 4 ساعته یورین پروټین ګورو د 4 ساعتو 24 اور پروټین لیول پروټین 24 اور پروټین لیول ګورو په یورین کې په یورین کې ګورو چې دا د 3 ګرامو څخه زیاتېږي کو نه زیاتېږي ځکه نیفراټیک سنډروم لپاره موږ ویل چې پروټین یوریا باید په 40 ساعتونو کې د 3.5 ګرامو څخه زیاته یا مساوي وي بل ټوټل سیرم پروټین لیول ګورو ټوټل سیرم پروټین لیول چې ټوټل سیرم پروټین لیول به 6 ملي ګرام پی ډي سی لیټر څخه وي کم شوی 6 ملي ګرام پی ډي سی لیټر څخه کم وي د دې څخه علاوه د نور معاینات لکه مثلا د لیپیډ پروفایل که ورته وکړو دې ناروغانو کې به ایل ډي ایل سویه لوړی ایچ ډي ایل سویه به نارمل وي لیپیډ پروفایل که وکړو ایل ډي ایل سویه به لوړی او ایچ ډي ایل به نارمل وي همدارنګه د لیپیډ پروفایل څخه علاوه په دې ناروغانو کې ای اس آر یا اریتروسایټ سیګمنټیشن ریټ ای اس آر دا که چېرته وکړو ای اس آر به هم لوړ وي چې د ای اس آر لوړوالی وی دا د سیرم د فیبرینوجن ځکه موږ ویل چې د ځګر په واسطه فیبرینوجن جوړېدنه زیاتېږي هایپر فیبرینوجینیمیا رامنځته کېږي په دې ناروغانو کې نو د فیبرینوجن د سوي لوړوالي له کبله به ای اس آر هم شاید لوړ شي د دې څخه علاوه بلډ شوګر دې لپاره کوو ځکه چې ډیابیټس یا ډیابیټیک نیفروپاتي هم د نیفراټیک سینډروم یو لامل کېدلی شي نو باید بلډ شوګر دا هم وګورو او د دې په آخر کې چې موږ ته هغه ډیاګنوزس کنفرم کوي هغه رینل بایاپسي ده رینل بایاپسي باید واخلو رینل بایاپسي دا باید واخلو نو معاینات دې ناروغانو ته یو یورین شو 24 اور یورین لیول شو ټوټل سیرم پروټین لیول ایل ډي ایل سویه ګورو ایچ ډي ایل سویه ګورو ای اس آر یعنې لیپیډ پروفایل ورته کوو ای اس آر به لوړي بلډ شوګر دې لپاره کوو چې ډیابیټس د یو ثانوي سبب و او آخر چې موږ ته تشخیص کنفرم کوي هغه رینل بایاپسي ده